بعض کسان داسې وي چې هغوی پوره علم نه کړی، یا د شریعت یو کتاب نیمې ویلی، یا گوگل او فیسبوک باندې یو خبره سرچ کړي، یا خپل اردو انګلیش کتاب ویلی وي، بیا عالمانو ته په کم نظر ګوري. که عالم یو ورځ یو شان خبرو کی، بل ورځ یې بدله کی، وایي دا عالمان نه پوهېږي، یو ورځ یو سوی بل ورځ بل سوی. په قرآن کې ډېر احکامات یو ځل یو شان و بل ورځ منسوخ شو. قرآن کې ډېر احکامات او په حدیثو کې ډېر احکامات دا دي، نبی اسلام یو صحابي ته یو شان خبره کړې ده، بل ته بل شان کړې ده. نو سبا به نعوذ بالله ته په حدیثو اعتراض کې، نو تا ته خو بدل ښکاري، خو علما وایي د دې نه دا قاعده جوړه شوې ده چې د دین مسائل زمانو سره او اشخاصو سره او اوقاتو سره بدلیږي. دا د دین اهم خبره ده او دا ډېره د انصاف خبره هم ده. ځکه که یو شان خبره وي په یو ځای ولاړ وي، نو سخته کې او نرمه کې او ارڅه کې بیا به دې کول څه؟ نو دین د رعایت والا مذهب دی. تاسو ګورئ نبی علیہ السلام له بخاري شریف حدیث دی، یو سړی رالی وایي چې کوم عمل افضل دی؟ هغه ته وایي مونځ. بل صحابي ولا بل ورځ رالی ویل کوم عمل افضل دی؟ وایي جهاد. بل رالی ویل کوم افضل عمل؟ وایي بر الوالدین، اولاد سره والدینو سره ښه سلوک کول. مختلف عملونه ښودلي. نو محدثین وایي چې نبی علیہ السلام د یو سوال مختلف جوابونه ولې ورکړه؟ ویل کسان بدل کنه، نو سوال جواب هم بدل شو. نو دی وجه نه عزتمندو اشخاص سره اوقات سره مسله بدلیږي. نبی علیہ السلام دغه سړي حالت تو کتو، نبی علیہ السلام موقع شناس او فرض شناس او شخص شناسو، فرد شناس. هغه یو بموز کې کمزور یو، نو نبی علیہ السلام ورته مونږ بهتر دی، یعنی ستاسو لپاره مونږ بهتر دی. هغه یو ډیر عمل کو، تهجد هم کول، خو جهاد کې کمزور یو. ویل چې کوم عمل افضل دی؟ وی تا د پاره او جهاد افضل دی، یعنی ستاسو د پاره جهاد افضل دی، خو ستاسو ټکي پکې نه دی ویلي. دا محدثین وي. بل ته وی چې جهاد تم زما او منظم کومه، وی کوم افضل دی؟ ویل د والدینو خدمت کول. هغه کې کمزور یو. یا قانون نبی علیہ السلام ویل چې دته د دې ډیر ثواب ملو چې دا خدمت یې کم کړی دی. نو دی وجه نه علماء باندې عزتمندو عام خلکو له اعتراض نه کول پکار. یا بعضی کسان دا اعتراض کوي چې مونږ هم حیران کړو. بعضی کسان دی شیطان سړی په نورانی جالونو باندې د دین نه محرومای. نورانی اوسو جالونه سر یو دادي چې مونږ د کم مولا ومنو. د دې خودمون آسان جواب دی چې کم مولا دی خوخي دا غومنه. دا څومره آسان جواب دی چې کم مولا دی خوخي دا غومنه، خبره ختمه. نو تا د پاره اپشن شو، سخت خو زمونږ د پاره شو چې مونږ بس خبره کوو. تا د پاره خو آسان شو، 10 مولیان دي 60 مولیان دي، نو په 60 اپشن تعالی مونږ درکو چې په 60 کې د کم خوخي هغه وکا. نو ته خو شکر وباسه چې یار مفتی صاحب مولوی صاحب ماته 60 اپشن راکړي، او کته په غلط سترګه ګوري ته چې مونږ 60 مولیان دي سوکو، نو دا اوستا نظر غلط دی. ستا سترګې کګیری تا ته د ارسه کاغخ کاری، ستا خله کاګه ده او په خله باندې د خوک شم تاریخ لګي، نو موږ سوکو. د دې کوم سره جواب نشته. بعضی کسان چې عمل نشي کولای هغه دا وایي مړه بعضی پکې سیاسي مولیان دي، ټیک دته د تبلیغي مولیانو منه ورشه او ریوین تلار شو سلور میاشتې ولګاو او لار شهره شبي جمیل ازي وی نه چې شبي جمیل نظم خو سیاسي مولیان مين دي خوخ. نو ستا کوم مولیان غوښ دي؟ یو مولا پکې وخایا. ابل یو کس ماته ټلیفون کړو، زما ته پلاني مولیان نه دي خوخ، مالې ته د کم عالم خدمت کې؟ ماته د عالم نوم والا، نو به ولې د یو مولا نوم هم نه ورتلو. دا اسی بانی په خبره پوه شي کنه. یو انسان وی ګوره د سپګو د وجې نه کمیس نه پریدي، چې بدن کې مسپګي کیږي نو کمیس نه پریدي، یا په سر کې سپګي کیږي. چاته وی چې روزانه سر خراوسو کې خړای وی نه مړه قلاری دي کیږي، صفا کو به کنه او خشمپو به ولو ګورو کنه. دغه شان عزتمندو په عالمانو کې بهتر عالم ګوره، بهتر عالمان د دیوبند عالمان دي. د دیوبند اکثر اومولیانو یو شان فتوی یو شان خبره وي، نو په دغه منه هیڅ اختلاف نشته. خو کله ته اهل حدیث مطالعه کې، کله ته پنځپیر مطالعه کې، کله ته بریلوی مطالعه کې، کله ته دیوبند مطالعه کې، نو تا ځان نه ډاکټر جوړ کړی دی او ځان نه د خپل منصب جوړ کړی چې زما پکې خوخه د چکم کوم، او کله یو ال او کله بل، نو ته ځکه پریشان شي. ته لاړ شه ډاکټرانو ته، یو ډاکټر وی انجکشن وها بل وی مو وها، نو به مسکه حکیمان خو د سره انجکشن منی نه، هومیوپیتیک والا سره انجکشن شته نه، د خوږی ګولې بدله درکې.
خو نه بس ټول ډاکټران دي صحیح دي څوک په یو دوايي سره ټیک شي څوک په بل دوايي سره ټیک شي څوک په بل څوک د کور په کور کمنو باندې خشي او د کور په اجواین او دغه رنګ په کاګو باندې خشي دا خو عزت مندو الله رب العزت موږ او تاسو له سہولت را کړي